لیکلي دي چې توبه دې ته وي چې انسان ګناه ته قباحت ته وجې پرېږدي او په تېر شوو ګناهونو باندې چې کوم ګناهونه د مخکې کړي دي په هغې پښیمانه شي او بیا د نه کولو کلکه اراده وکړي او چې کوم فرایض او واجبات د ده نه پاتې شوي دي حتی الوسط هغې د واپس راګرځېدو کوشش وکړي. امام نووي رحم الله پکې یو خبره سوا کړې ده خو د حقوقو تعلق حقوق العبادو سره وي. د انسان له پکار دا دي چې بندګانو د خپل حقوق واپس کړي او یا هغه بندګانو پسې ورشي او د هغې نه چې کوم دی معافي وغواړي نو دې ته چې کوم دی محترمه توبه وي چې دا څو خبرې پکې وي. او علامه قرطبي رحم الله په خپل تفسیر کې په تفسیر قرطبي کې د دې آیات لاندې انما التوبه علی الله للذین یعملون تدې په تفسیر کې لیکلي دي چې کله څلور شرایط موجود شي نو الله رب العزت ته انسان توبه قبلي. چې کله څلور شرایط راشي الندم بالقلب پزړه کې په تیر ګناهونو باندې پښیمانه کېدل وترک المعصیه فی الحال او فی الحال ګناه پرېښودل والعزم على الا يعود الى مثلها او دا په اراده کول چې زه بیا ګناه نه کوم او يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره او دا ګناهونه پرېښودل دا صرف د الله تعالی نه د حیا په وجه وي سبل سعرس پدې کې نه. نو علامه قرطبي رحم الله فرمایي چې دا څلور شرایط په توبه کې راشي نو الله رب العزت د دې د وجه چې کوم دی توبه چې کوم دی انسان قبلي.